الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلی آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ہزار عالم درس تاکہ ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکری رب پہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شوق و محبت سر ٹول دوستان درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم صلی علی محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين دیر عزت مندو مشرانو کشرانو رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چی منگو تاسو دا دوانو جہانو دا سردار آقا نامدار دا خپل امت غمخوار دا خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے مؤمنان مسلمانان پیدا کری والحمدللہ ستاسو وړاندې میں قرآن عظیم الشان مختصرہ لیکن ډیر زیاته مقدس حصہ تلاوت کړه کله چې د احد په میدان باندې ابن قمیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یو اشق صحابی یو فقیر صحابی حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک شہید کو نو دې په قد و قامت کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پشان لګېده لري نه چې چالي دلې او د دړو او د دغه حالاتو په مینس کې هغې داسې ګمان وکړه چونکې د ده زغره چې وه هغه هم بلکل مشابهت لره د هغې سره نو د چغه کړه او په ټول میدان جنگ کې دا چغه چې کوم دی هر چا واورېده چې ده وویل چې الا ان محمدن قد قتله چې حضور علیہ السلام مبارک چې کم دی نو دا شهید کړی شو دی مبارک دنیا نه تشریف یوړه د دې خبرې په اورېدو سره د حضور علیہ السلام په صحابه باندې د حضور په غلامانو باندې یو ډېر عجیبه کیفیت راغی چې په ټول ژوند کې په دې باندې یو داسې حالت نه راغلی لکه د دغې خبر په اورېدو سره چې راغی ظاهره خبره ده چې د چا دپاره دا ټولې جانبازۍ وي او د چا د یو مسکا د پاره صحابه کرامو بخپل ځانونه قربانول خپل مالونه به قربانول او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د یو نگاه ناز د پاره و اغي قربانای ورکولې د اغي په جون کې دا خبر چې و د صحابه د پاره ډیر جانکا هو ډیر سخت او ډیر تکلیف ده هو د دې خبر په اورېدو سره د ډیر صحابه کرامو نه د لاسونه دم وته په ډیر صحابه کرامو باندې خاموشي شانت راغله او ډېر صحابه کرام داسې وو چې هغوی جنګ کول فریق ښودل او داسې یو سایډ ته ودرېدل حیران یو بل ته کتل چې دا څه چلو شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د تلو دا خبر دومره ناشنا او دومره د صحابه کرامو د پاره
انتہائی تکلیف دہ وہ چې حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تیریږي چې وی قتل حضرت عمر فاروق صاحب داسې یو کاڼی دی د غره لمن د هغې ته ډډه والې ده ولاړ دی او حیران ولاړ دی. دی مبارک ورته ووایي چې عمره ته څه کوې دلته؟ حضرت انس ابن نضر ته هغه فرمایي چې نور به څه وکړو، زمونږ په ژوند کې حضور دنیا نه تشریف یوړه، نو څه وکړو مونږه، زمونږ چې کوم دی هغه د ژوند مقصد چې و خو د دواړو جهانو سردار مبارک د هغې مبارکو غلامي وه، د هغې مبارکو چې ډېر تکلیفونه او غمونه به راباندې انبار شو، دې مبارکو له به رالو، هر څه به هیر شو. حضرت انس ابن نضر ورته فرمایي چې حضور دنیا کې نشته، نو بیا موږ په ژوند باندې څه کوو؟ دا خبره یې وکړه او د خپل ځان نه بې نیازه، د خپل ځان د حفاظت نه بې پروا د کفارو په لښکر باندې ورغی. گویا که مقصد یې دا و چې حضور دنیا کې نشته، نو موږ په ژوند باندې څه کوو؟ نو نه په عامو حالاتو کې حضرت انس ابن نضر د خپل ژوند نه بې پروا کېدی شو، او نه په عامو حالاتو کې حضرت عمر فاروق صاحب غوندې بهادر صحابي داسې بې حال او درېدی شو. خدا چونکې خبر د حضور علیه السلام د وصال یو داسې خبر و چې هغې صحابه کرام چې کوم دی څه کړل، ډېر زیات تکلیف کې واچول. الله کریم جل جلاله دا آیت کریمه بیا نازل کو، سره د دې چې د دې په شان نزول کې نورم روایات دی چې منافقان هم بعضې خبرې شروع کړې او بعضې خبرې چې کوم دی یهود هم شروع کړې. نو الله کریم جل جلاله آیت کریمه نازل کو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام د الله جل جلاله رسول دی، الله نه دی چې مرګ به پې نه راځي. مرګ صرف په هغه حی قیوم ذات باندې نه راځي، باقي چې مخلوق کې څوک هم پیدا کړي دي په هغې باندې به مرګ راځي. او د مرګ دا فیصله چې ده دا دومره اټله ده چې د دې نه هېڅوک بچ پاتې کېدونکي نه دي. دا خو چې څوک راغلی دي، یا شک صادق به فرمایل په دنیا باندې چې څوک راغلی دي په یقین ترې دوباره وتلی دي، او دنیا ځای د بقا نه دی، ستا پشان تور خور هزارها خوړلی دي. او د اجل عظیم سیلاب چې پچا ورشي ورته غرونه سپک پشان دخلی دي، او دا کچه مزه په عقل نه ټینګېږي، هوښیارانو نه مدام شلېدلي دي، او ډېر یاران خورو کې خښ شو که باور کړې، یتیمانو ځای په ځای جړلي دي. د اجل نه به یوه ذره زیات نه کا، هغه رسې په تقدیر چې ښکلي دي، او که په چا کې څه انصاف او سړیتوب وي، محمد امین ډېر ښه ویلي دي. بل ځای کې بابا جی مبارک فرمایي محمد رسول الله مخ په حجاب شو چې شاهان د جهان واړه ترې نثار شه، او سکندر چې د تمام جهان بادشاه و چرته لاړو لږ په حال خبردار شه، چې د تا نه ښایسته ښایسته ځوانی وې لږ خو تېر د هغو خلکو په مزار شه، چې د تا نه ښایسته ښایسته ځوانی وې لږ خو تېر د هغې خلکو په مزار شه. او محمد رسول الله مخ په حجاب شو چې شاهان د جهان واړه ترې نثار شه. نو په خاطر د پاک حضرت محمد امینه دا عقل ویل محشر کې دې پکار شه. عزتمندو داسې خو څوک دي نه چې هغه د دې مرحلې نه خلاص شي، خو د بعضې خلکو جدایي داسې ده چې هغه ډېره تکلیف والا وي. نو رب لا یزال صحابه کرامو ته یو قسم لا تسلیم را لیږي چې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. څنګه چې نور انبیاء کرام مخکې راغلي الله وله کومه ډیوټي ورکړې وه، هغه ډیوټي وکړه، او د هغې نه پس الله جل جلاله ځان ته راوبلل. نو دغسې د هغې ټولو اخرنۍ خاتم النبیین د مدینې منورې جانان مبارک چې دی دام د الله نبی دی، الله نه دی، د الله نبی دی. دی به خپله ډیوټي مکمل کی، او چې کله خپله ډیوټي مکمل کی بیا به الله جل جلاله ځان ته راغواړي. خو که څوک داسې وي افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، که تاسو کې څوک داسې وي چې د حضور د وصال نه پس هغه واپس شي په خپلو خپو باندې او د دې غلامۍ نه واوړي پوهېږئ پې، او وروستو واپس لاړ شي، نو یاد ساته عزتمندو دغه انسان ځان په ډېر لوی زیان کې واچو، په ډېر لوی تاوان کې واچو. الله جل جلاله له خو هېڅ قسمه ضرر او تکلیف نشي ورکولی مګر ځان له ډېر لوی ضرر او تکلیف ورکو. ځکه عزتمندو چې کله د حضور علیه السلام مبارک ظاهري وصال وشو او د وصال نه پس صحابه کرامو کوم حالات جوړ شو، نو په هغه ټایم کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک عائشہ به فرمایي چې کله حضور علیه السلام مبارک وصال وشو،
او ما د وصال نه پس وی ما ته دا اندازه ونه لګېده چې د حضور علیه السلام روح مبارک چې دی نو دا پرواز کړی دی. نو ما د حضور علیه السلام سر مبارک چې زما په غېږه کې د حضور وصال وشو، وی ما سر مبارک چې کوم دی په تکیه او بالښت باندې کېښوده او نورو چې کوم دی انسوارو بیبیانو جړل زم هغې سره په جړا باندې شوم. وی زه اوس هم دا ارمان کوم زما عمر هم کم و په هغه وخت کې چې هی کاش ما داسې ولې ونه کړو چې د حضور علیه السلام تر د غسل مبارک پورې د حضور سر مبارک زما په پتون د پاسه وي. وی چې کله عزتمندو دا حالت جوړ شو، صحابه کرام ډېر زیات یو عجیبه کیفیت پې راغی د حضور علیه السلام مبارک په دې ناڅاپه جدایۍ باندې. نو ډېر صحابه داسې وو چې هغې باندې د سماعت یعنی د چپ بیماریو لګېده، څنګه چې مونږ وایو که نه فلانی ګونګې شو، یعنی هغه اوس په خوله باندې څه الفاظ نه راځي. ډېر صحابه داسې وو چې د حضور د صدمې ډایرکټ داسې ووال د جدایۍ چې هغې باندې د سماعت بیماریو لګېده، بس خولې بندې شوې، څه ویلې نه شو، حیران به کتل خو د خولو نه چې کوم دی الفاظ نه راوتل. ډېر صحابه داسې وو چې په هغې باندې دا کیفیت راغی چې هغه لګیا دی په پټو کې کار کوي، چا ورته وی حضور دنیا نه لاړه، ډایرکټ یې لاسونه پورته کړل، وی اللهم اذهب بصري حتی لا ارى بعد حبیب محمد احدا. یا الله زما د سترګو نظر بوزه، په کومو سترګو مې چې خپل حضور لیدل غوښتل چې حضور دنیا کې نشته، زه په دغه سترګو باندې د بس د سره بل څوک وینه منم. د حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک غوندې صحابي صاحب الرائے چې د چا رائے به د لوح محفوظ سره برابرېده، مراد رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک الله جل جلاله نه حضور غوښتلی و، هغه هستی راله توره په لاس باندې ودرېده میدان کې، توره یې راوښکله او ویې که چا ووایي چې حضور دنیا نه تللی دی، سر ته قلموم او ټوکړې ټوکړې کوم. حضور د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام غوندې الله غوښتی دی بیا به راځي. که چا هم دا ووایي چې دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک راغی او چې کله دی مبارک تشریف راوړه نو لاره کې ورله کسان مخې له راله ورته وی خبره رښتیا ده، ما چې څه واورېده هغې ورته وی یاو. دا مبارک راغی حجرې د عایشې بیبي مبارکې ته ډایرکټ ور دننه شو، چېرته چې حضور علیه السلام مبارک دغلته و او د دې مبارکو د پاسه څادر اچولی شوی و، څادر یې د حضور علیه السلام د مخ مبارک نه لرې کړ او چې کریم آقا مبارک ته وکتل د حضور علیه السلام مبارک وصال شوی دی، نو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو نه اوښکې را روانې شوې او د هغې نه پس یې د سترګو په منځ کې په تندي باندې حضور علیه السلام مبارک ښکل کړ. بیا د حضور علیه السلام مخ مبارک ښکل کړ، بیا ګیره مبارکه ښکل کړه او بیا د هغې نه پس وفرمیل چې یا رسول الله د الله جل جلاله رضا او تاسو د الله په رضا او په منشا باندې دا فیصله قبول کړه، تاسو له الله جل جلاله اختیار درکړ، چونکې د حضور د وصال نه څو ورځې مخکې په مرض الوصال کې حضور ته صحابه ناستو، صحابه کرامو په وړاندې حضور علیه السلام مبارک وفرمایل و یو بنده له الله اختیار ورکړ او اختیار یې ورله دا ورکړ چې دنیا کې چې دا کوم څه نعمات دي دا خوښه که د الله جل جلاله جوار او د الله جل جلاله قرب خوښه، نو هغه بنده د الله جل جلاله قرب او نزدېکت خوښ که او هغه اختیار که چې ماله د الله جل جلاله قرب او نزدېکت چې کوم دی دا غوره دی. نو په دې خبره باندې نور صحابه پوه نه شو، صحابه کرامو دا په زړه کې ووی جوړ حضور د چا خبره کوي د یو انسان باره کې، خو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق صاحب په جړا شو او چې کله په جړا شو نو وی فرمیل یا رسول الله زما مور او پلار او بچی پتا باندې قربان دي. صحابو کې ډېر صحابه داسې وو چې هغې وی چې مونږ په دې وخت کې وی چې د ابوبکر صدیق ولې جاړي، حضور خدا سے څه خبره ونه کړه، خو مونږ ته بیا وروستو پته ولګېده چې دا حضور څوک یادو نو دی خپل ځان یادو، او مونږ ته دا پته مو لګېده چې زمونږ په ټولو کې ابوبکر صدیق صاحب چې و دا د ټولو نه زیات هوښیار او دا د حضور په مزاج مبارک باندې د ټولو نه زیات پوه و، د حضور علیه السلام مبارک ته د ټولو نه زیات نږدې و، د حضور په مزاج د ټولو نه زیات پوه هم و او د حضور په هره خبره باندې به د ټولو نه اول او د ټولو نه زیات هم پوهېده. الله کریم دې مونږ د دې مبارکو نظارو قربان کړي. نو چې کله دې مبارک په دې خبره باندې پوه شو نو ابوبکر صدیق صاحب په جړا شو، ظاهره خبره وه د حضور د جدایۍ خبرو، زما د جانان مبارک د جدایۍ خبرو، نو چونکې حضور ورته فرمایلو چې دا ما خوښه کړه، نو د هغې نه پس ابوبکر صدیق صاحب فرمایل چې یا رسول الله
که تاسو ته په خپله مرضی باندې تاسو د الله طرف ته تلل نه وي خوښ کړی، مونږ به نن دا ټول ځانونه او بچي هر څه په تا باندې قربان کړی وی، خدا به مو غوښتی وی چې ته دې مونږ ته چې کوم دی په ژوند د دنیا باندې په ظاهري حیات باندې ژوند دی، خو ستاسو منشا وه او د الله جل جلاله رضا وه. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی وفرمیل چې یا رسول الله که تاسو منع نه وې کړی، که تاسو مبارکو د آهو بوکاو د جړاګانو نه منع نه وې کړی، مونږ به نن دومره جړلې وې، دومره چې ستاسو په غم کې زمونږ د سترګو اوښکې به وچې شوې وې، اوښکې به پکې پاتې نه وې نورې. د هغې نه پس حضور علیه السلام مبارک په دواړه مخه باندې ښکل کو چې کله مسجد نبوي ته راغی یو عجیبه غوغا وه. صحابه کرام ټول داسې وو چې هغوی منله نه، چې منلی نه. حضرت ابوبکر صدیق صاحب راغې، عمر فاروق صاحب ته یې ویې کېنه. عمر فاروق صاحب خبره نه اورېده او مکه سے ولاړو او خپل جلال کې لګیا او خبردار توره په لاس ولاړو، سر به قلم کم که چا داسې ووی چې حضور دنیا نه تللی دی. دی مبارک د خلکو د پاسه راغلل او ځان یې منبر ته راورسو، او چې څنګه یې منبر ته راورسو یو عظیم الشان خطبه یې شروع کړه. دا په دقه وخت کې سینه د ابوبکر صدیق وه چې دا دومره لوی جدایي او غم یې برداشت کړه. دا په دقه وخت کې چې کوم دی عظمت د دې مبارکو ته سلام چې د دې دومره لوی جدایۍ باوجود هغوی مبارک ودرېدل او خطبه یې شروع کړه او ډېره ښکلې خطبه ووې. او بیا چې کوم دی کله بسم الله ووې نو د هغې نه پس د حضور علیه السلام مبارک د دغې جدایۍ په دغې ماحول کې آیت کریمه دا یو تلاوت کړه، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. چې کله دا آیات کریمه تلاوت کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن د حضور علیہ السلام مبارک یو ډېر فقیه صحابی هغه مبارک فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی چې داسې ما ته ولګېده، داسې عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی داسې ما ته ولګېده لکه دا آیت کریمه ما په لومړني ځل باندې واورېده. داسې مونږ نه دا هر څه هیر شوي وو چې دا آیت کریمه دی مبارکو تلاوت کوه وما محمد الا رسول، وی مونږ ته داسې اندازه ولګېده چې لکه دا آیت کریمه مونږ په لومړني ځل باندې واورېده. وی ډایرکټ مو چې کوم دی ذهن او هر څه په خپل ځای باندې شو. مونږ وی چې دا خو صحیح ده، حضور خدا الله جل جلاله رسول او الله خو نو په دې مبارکو باندې به خو مرحله د مرګ راځي. او بیا ابوبکر صدیق صاحب فرمایل چې خبردار که چا د حضور علیه السلام عبادت کو، که چا د حضور عبادت کو خو بیا ټیک دا بیا حضور علیه السلام له مرګ نه دی راغلی، خو که چا د الله عبادت کو نو هغه دی واوري چې حضور علیه السلام مبارک باندې مرګ راغلی دی، حضور دنیا نه تللی دی او تشریف یې وړلی دی. ځکه چې حضور د الله جل جلاله بنده او د الله په بنده باندې به دا حالت راځي. او که چا د حضور عبادت کو بیا صحیح ده، خو که د الله عبادت چا کو نو واوری چې حضور علیه السلام مبارک دنیا نه تللی دی. هغوی مبارکو چې الله جل جلاله کم ژوند ورکړی و، هغوی مبارکو چې کوم دی د الله هغه ټول پیغامات مونږ ته رارسولي دي. ځکه عزتمندو چې دومره لویه واقعه صحابه کرامو باندې راغله، د هغې نه پس ابوبکر صدیق صاحب چې څنګه د دغې قوم او د دغې امت رهنمایي وکړه، او بیا د هغې نه پس د حضور علیه السلام صحابه او د حضور علیه السلام په ارشاداتو باندې د حضور علیه السلام مبارک هغه مشن په مخ کې باندې بوته. نو بیا تاریخ دا وکتل چې په دې باندې یعنی د دنیا د دغه معاملات چې دي په دغې باندې د دین د معاملات د حضور علیه السلام د دین دا رڼا په دغه ځای باندې سټاپ نه شوه، بلکې بیا صحابه کرامو د حضور علیه السلام هغه تعلیماتو په رڼا کې د حضور د دین هغه پیغام د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو. حضور مبارک چې د خپل مرض الوصال کې د عین د بیماری په حالت کې حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ کم لخر باندې مقرر کړو او هغې مدینه منورې حدودونه لا بهر شوي نو چې د حضور د وصال خبرې واورېده. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق لومبنی هغه کار وکړو چې وی ته حضور په خپل ژوند باندې لېږلې، لہذا حالت چې هر څه وي ته به د حضور د ارشاد مطابق جنگ لځې. همدارنګه د مانعینو د زکات خلاف هم ډایرکټ جنگ شروع کړ. ورپسې چې کم دی دغه مرتدینو خلاف یعنی بیا چې کم دی د ختم نبوت د منکرینو خلاف هم جنگ شروع کړ. او د حضور علیه السلام هغه مشن چې جانان مبارک پرې ښودی
هغه په مخ کې باندې روان کو او تر دې حد پورې صحابه کرام روان کو چې د دنیا په ګټ ګټ باندې د اسلام جنډه بلند ودرېده. د افریقې تر د ځنګلو پورې د اسلام رڼاګانې لاړې او کم کم ځای پورې د حضور علیه السلام د دین جنډې لاړې او صحابه کرامو د حضور د دین پیغام ورسو. د دنیا په ګټ ګټ کې د صحابه کرامو مزارات جوړ شو چې چرته شهادت راغلی دی او ملته دفن شو، مگر دا پیغام چې کم دی مخکې ورسو. په دې وجه باندې قدردانو یاد ساتئ دا مرګ چې دی دا د انسان په ژوند کې یو مرحله ده او دا راتلونکې ده او په هر چا باندې راتلونکې ده. دا دومره لوی تمهید مې چې درته کېښوده په هغې کې مې مقصد دا و چې د دواړو جهانو سردار مبارک دنیا نه لاړه چې د چا د مخه دا ټوله دنیا پیدا وه. بیا صحابه کرام چې کم دی چې څوک په حضور باندې خپل ځانونه قربانولو والو، مالونه قربانولو والو، بیا هغوی د دنیا نه لاړل. بیا لوی لوی چې کم دی سلاطین او بادشاهان دنیا نه لاړل. نو دا سلسله داسې روانه ده چې دا مرحله په هر چا باندې راتلونکې ده. بس خوش قسمت هغه انسان دی چې هغه الله د ایمان دولت ورکړی دی. ځکه عزتمندو حالات په ژوند کې داسې راشي چې انسان ته خو ډارک هر یو څیز تیاره شانتي شي چې دا به څه کېږي او مخکې مزل به څنګه کېږي. خو عزتمندو دا دستور دی د دنیا چې څوک دنیا ته راغلی دي نو دا مرحلو ته به ځان تیار ساتي. ورنه زه چې د خپل باباجي صاحب مبارک ژوند ته وګورم 53 کاله ژوند او باباجي مبارک بالکل چې کم دی ښه صحیح سلامت یعنی داسې و چې ښه صحتمند و. یو انسانی که نه یو داسې عمر پې راشي چې په لاس اوچتولو کې بل ته چې کم دی محتاج شي، چېرته قدم کې بل چاته محتاج شي. باباجي دغسې نو محتاج شوی، بالکل صحیح و. دا کوم تکلیف او بیماری چې پې راغلی وه دغه بیماری وه. انسان وی که دی هستیل الله دیر 40 کاله ژوند نور ورکړی وی او پاکستان کې به ضرور اسلامی قانون نافذ شوی وی. همدارنګه عزتمندو د امیر المجاهدین د هغې مبارکو ژوند ته وګورو 54 کاله ژوند دی او په 54 کاله ژوند کې چې الله پاک د هغه نه کم کار واغسته په خپل وخت کې عزتمندو دا په لکونو خلک هم نشي کولی. مونږ ته به والد صاحب مبارک فرمایل وی چې یاره دا باباجي به وی چې کاش چې مال الله په دې پاکستان کې یو 10 مخلصین راکړي، چې یو 10 مخلص کسان مال الله پاک راکړي نو په دې وطن باندې به مونږ د اسلام جنډه اوچته کو. ما به خپل ذهن کې وی 10 کسه به څه وکړي، 10 کسه او بیا دومره لوی وطن او دومره لوی ملک. خو یقین وکړئ چې زه د باباجي صاحب ژوند ته وګورم نو زه وایم 10 کسان خو ډېر زیات دي. بیا مې په اوسني عمر کې د باباجي د حضرت امیر المجاهدین ژوندون ته وکتل نو د باباجي د دغې قول اوس ماته پته ولګېده چې باباجي 10 کسه غوښتي خو خلک یې غوښتي 10 کسه دي وي خو چې د کار وي د اخلاص وي. ځان د باباجي صاحب غوندې د امیر المجاهدین غوندې 2-3 نورم وي. یقین وکړئ په دې وطن باندې د اسلام جنډه بلنده ولاړه وه. مونږ خو اورېدلي وو، مونږ به رش کوو د خلکو په دغې خلکو باندې چې چا به وي مونږ د باباجي صاحب سره وخت تېر کړی. قسم دی مونږ به رش کوو چې چا به وي مونږ د حضرت عاشق صادق حاجی محمد امین صاحب سره ژوند تېر کړی دی. رشک به مو وکړو چې چا به وي مونږ د سواد صاحب زمانه لیدلې ده. بیا به هم رشک وکړو چې کتابونو کې به هم کتل چې په کومه زمانه کې به د سیدالوی غوث او خلکو به ورسره ملګرتیا وه. څومره خوش قسمته خلک وو چې په کومه زمانه کې د حضرت حاجي صاحب د تورنګزو زمانه وه او د هغه مبارک سره د چا صحبت شوی و. څوک د هغه مبارک په ملګرتیا کې چا جهادونه کړو. څومره خوش قسمته خلک وو. حقیقي د الله اولیاو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. مونږ وی دا یو صحبت به چې کم دی د 100 کالو د بیریا عبادت نه افضل او بهترو د الله والو د الله دوستانو نیکانو. مونږ به داسې رشک شانته کوو چې هی کاش مونږ خو داسې زمانه کې رالو چې ګرځو به دغسې د الله دوستان به چرته وینو، ملاقات به ور سره څنګه کېږي. نن سبا خو اکثریت دا وه چې یا رسمي رواجي پیری دي، یا انسان ظاهر یو شانتی باطن بل شانتی، یا داسې وي چې په یو طرف ته خو ټیک داغل الله جل جلاله شان مرتبه ورکړي خو کمې خامخا وي. دا خدا سے خلق وو چې عابد او زاهد مو عبادت او زهد او تقوا هم چې کم دی د غرونو غوندې او په میدان باندې د میدان شاه سوار هم وو، مجاهدین هم وو. په یو شعبه کې الله رستنو پاتې کړي، په هر شعبه د دین کې الله پاک چې کم دی دی له کمال ورکړو. نو ذهن کې به موی خدای پاک دا خلق به مونږ چرته وینو. مونږ خو داسې زمانې ته رالو چې دې زمانه کې به د الله دوستانو پسې مونږ چرته ګرځو. کم ځای کې به د هغې چې کم دی مونږ څه کوو تکل کوو. تاسو په الله باور وکړئ چې کله د حضور امیر المجاهدین سره
د حضرت قبل امیر المجاہدین سره ملاقات شو، د حضرت شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ. اوس هم زړه په دې باندې الحمدلله مطمئن دی چې زمونږ هم د الله د ولی سره صحبت شوی. زړه مو په دې باندې مطمئن دی چې مونږ هم د الله د ولی صحبت چې کوم دی الحمدلله حاصل کړی دی، او د یو کامل ولی صحبت چې هغه کې الله جل جلاله داسې کمی نه راوستی چې انسان به دا وي چې نه دا خوشته خو دا څیز نشته. که علم ته به دې ورله کتل د علم یو دریابو، که زهد و تقوا ته دې ورله کتل د زهد و تقوا یو غرو، که استقامت ته به دې ورله کتل د استقامت یو غرو. په هر یو پهلو باندې الله جل جلاله بے مثله پیدا کړی باندې کاغی مبارکو چې کم دی ستا د حضور د دین دپاره قربانو ته به دې ورله کتل د قربانۍ په میدان کې چرې رستو نه و. داسې نو چې د حضور په دین باندې حملې کیږي او دې چې کم دی په آرام پټ مخ ناست دی چې دا زما کار نه دی. چې کله د حضور علیه السلام د دین د خدمت خبره راغلی ده نو څنګه به چې عاشق صادق فرمایل چې د سیالی قدم یې تل په سپین میدان وي او د حضرت د شریعت ګټي عزت داسې نه وي چې بیا په دغه میدان باندې رستو رستو کیږي او چې نه دا زموږ کار نه دی. د نن زمانې صوفیا خو ټول دغسې اکثریت الا ماشاءالله چې د حضور د دین باندې د قربانۍ خبره راشي مریدانو ته وایي دا اوسګار دي. مونږ چې یو تصوف والا یو زمونږ لین جدا دی، د دې لین جدا دی. گویا کې په دې خبرو باندې چې زمونږ لین ته دوی نشي رسېدی، زمونږ خبرې چې دي دا ډایرکټ دي. اکثر مرید ته وایي مونځ هم مه کوه. دلته کې یو و ما ته وی زه خپل پیر صاحب چې دی خپل مرشد زه آزاد کړی ما څنګه یې آزاد کړی؟ دا خبره ما په خپل غوږو باندې اورې. ما څنګه یې آزاد کړی؟ وایي زه داسې آزاد کړی ما چې ما ته وی بس ته مونځ اودس مه کوه، زه پوه شه ستا کار پوه شه. نو ما عجیبه خبره ده، دا څنګه پیر دی، دا څنګه مرشد دی چې د الله محبوب علیه الصلاة والسلام د هغه صحابه همدارنګې چې کوم دی څه تر دې ټیمه پورې د اولیاو دغه سلسله څوک داسې نه دي چې هغې خلک آزاد کړي چې منځونه مه کوئ. ته څوک داسې راغلی چې ته خلک د منځونو نه آزادی؟ په دې وجه باندې قدردانو یاد ساتئ هغه خلک داسې خلکو چې کله به د قربانۍ وخت راغې د قربانۍ په میدان کې به د ټولو نه اول په میدان کې ولاړو. دا د حضور علیه السلام د صحابهو علامات مو کله چې رومي چې کم دی یو خپل جاسوس راولېږه ویې لاړ شه صحابه ژوند وګوره دا څنګه دی، د ورځې څنګه دی، د شپې څنګه دی. چې واپس لاړه هغه وایي ما د صحابه ورځ مو کته او د شپه مو کته چې شپه شي الله ته په جړاګانې شي. هم رهبان باللیل و فرسان بالنهار، د شپې الله جل جلاله ته په جړا شي او الله ته په منت او په زارۍ باندې ولاړ وي او مناجات شروع وي او چې سحر شي د خپل امیر انتظار کوي په اس باندې کینی د الله په دشمن باندې بیا ورځي. ځکه عزتمندو نن که زمونږ په وړاندې حقیقت خدا دی چې ټول اهلیان پاکستان چې نه بلکې ټول اسلامي دنیا چې د هغه د حضور امیر المجاهدین په دغې ناڅاپه جدایۍ باندې سوګوار ده او په هر طرف باندې دک درد او تکلیف. زه بیګا راغلی ما یقین وکړئ تر د بیګا پورې د عاشقان رسول هجوم دی 500 او یا کس ځي او 50 راځي 100 ځي او 100 راځي. یو هجوم دی او د هر انسان د سترګو نه اوښکې روانې دي او هر انسان وایي چې باباجي چې کوم دی هغه خپل ذمې کار وکړو، ډېر لوی شخصیت و، د حضور علیه السلام مبارک په محبت کې فنا کړی و، ځان خپل مال اولاد بچی په حقیقت کې په دې نوم باندې قربان کړي. د قربانۍ په میدان چې ولاړ دی بچی نه دی بیا چې کوم دی تپوس کړی چې زما بچی چرته دی، بچی د ټولو نه په اول صف کې بیا ولاړو.
تپوس قدرم نه دی کړی چې زما هغه بچي چرته شو، گرفتار شو، زخمیان شو، شهیدان شو، تپوس قدرم نه دی کړی. او چې د مال د قربانۍ وخت راغلی دی نو داسې قرباني ورکړې ده چې تاسو به حیران پاتې شئ. ټول کور یې لوټ شوی دی، بار بار لوټ شوی دی، بار بار لوټ شوی دی، مګر دی عاشق صادق د خولې نه اوف قدرې نه دی وکړلی. نو حقیقت خدا دی چې داغه دا ناصافه قرباني چې دا بل د دین متین د پاره د حضور د دین خبره چې راغلی دا بیا مکمل قدمونه اغستی دي. خلق به په نورو مذهبي قائدینو باندې ډېرې ګوتې اوچتې کړي. څوک به وایي ښځو سره ناستی دی، څوک به وایي د فلانو غلو ملګری دی، څوک به وایي دا داسې دی، دا داسې دی. واحد حضور امیر المجاهدین و چې تر قیامت به څوک دا ګوته اوچته نه کړي. حقیقت خدا دی چې د هغې مبارک و خلا چې دا خو نه پور کېږي. خو عزتمندو دا خو دنیا ده، د دنیا نه چې کوم دی تلل دي او دا د دنیا همدقه ژوندون دی. خو وروستو به بیا داسې نه کېږي چې د هغې مبارکو چې کوم مشن پرېښودی دی هغه به نامکمله وي. نو حضور علیه السلام مبارک د دنیا نه پس صحابه کرام او خلفای راشدینو دغه مشن دغه جنډه په لاس کې واغسته، بیا تابعینو دغه جنډه په لاس کې واغسته، بیا تبع تابعینو دا جنډه په لاس کې واغسته، بیا زمونږ ائمه علماو مجتهدینو دغه جنډه په لاس کې واغسته. خو د اسلام جنډه ځمکې ته نه ده پرېښې، خپلې وینې ورله ورکړي دي، قربانۍ کړي دي، د دې ابیاري په خپلو وینو باندې کړې ده او همیشه یې کړې ده. خو دا ونه یې تر و تازه ساتلې ده، تر و تازه یې ساتلې ده. دا یې نه دي ویلي چې دا زمونږ دومره لویه هستي خو دنیا نه لاړه. باباجي مبارک چې دنیا نه لاړه په اولاد کې سره څوک داسې وم نه، ټول ماشومانو. خو چا داسې نه دي ویلی چې بس باباجي چې کوم مشن ختم شو. الحمدلله هغه مشن اوس هم ژوندی دی، انشاءالله تر قیامته به ژوندی وي که خیر. نو دا خبره عزتمندو نن مونږه به دا عزم کوو، دا عهد به کوو چې کوم مشن باباجي مبارک مونږ ته پرېښود د امیر المجاهدین، نو دا مشن به انشاءالله تعالی مونږ همیشه به د دې دا جنډه په خپله لاس کې ساتو. او دا د حضور علیه دومره د عزت لارې مونږ ته ښودلې ده په ذات د خدای قسم چې په کائناتو کې د دې نه باندې د عزت لاره بله نشته چې په کومه لاره باندې انسان د الله او د هغه رسول ته مخامخ کیدی شي. صرف چې کم دی هغه شهنشاه خراسان عمرو بن لیث هغه چې کم دی صرف دومره کړې وه چې په زړه کې د حضور د دین د مدد دپاره یو خیال راغلی و. خو چې کله مړ شو نو چا خوب کې ولیده، ورته وې څنګه څه معامله در سره الله وکړه؟ وي زه یې وبخلم. وي ته الله په څه باندې وبخلې؟ ته خو ډېر زیات بدعمله وې، ستا بدعملي خو مشهوره وه. هغه وی چې زه په دې وبخلمه. وی یو ورځ ما خپل لښکر چې کوم دی لښکر چې زما لښکر و زه د هغې معاینې لرالم او مخامخ چې کوم دی یو غر شانتې و ورکوټې غونډی وه، هغې غونډی د پاسه راوختم. فاشرفت علی جنودي، ما چې د غونډۍ نه لاندې وکتل نو زما ټول لښکر ولاړو. وي زما لښکر ولاړو، ډېر ښکلي اسونه وو، زغرې وې ورسره، بهترین تربیت یې و او بلکل پړقا پړوکي وه. ما چې وکتل نو زما په دې زړه کې یو خبره راغله، په دې زړه کې مې دا خبره راغله چې هی کاش چې ما ته زمانه د محبوب علیه السلام ملو شوی وی. یو تمنا مې وکړه چې هی کاش چې ما ته زمانه د حضور ملو شوی وی. نو څه چل شوی؟ فتمنیت انی حضرت رسول الله فاعنته ونصرته. هی کاش چې ما ته د حضور زمانه ملو وی او دا فوج ما سره وی او په دې فوج باندې زه د حضور د دشمنانو سره جنګېدلی وی. زه د بدر ما ته ملو وی، حنین ملو وی، موقع ما ته تبوک کې موقع ملو وی او زه د حضور د دشمن دا دومره لښکر ما سره وی، دا دومره قوت ما سره وی او زه د حضور د دشمنانو سره جنګېدلی وی. ما د حضور دشمنان تس نس کړی وی او ما د حضور مدد کړی وی، د دې مبارکو د دین مدد کړی وی. وی صرف خیال مې په زړه کې راغی، ظاهره خبره زمانه خو ورته ملو نه وه، خیال مې په زړه کې راغلی چې وفات شم رب لا یزال زه په دغه خیال باندې وبخلم چې زما د محبوب علیه السلام د عزت او د نصرت خیال ستا په زړه کې راغلی و. جمع باندې ټول لاسونه اوچت کې ټول د چا په خیال باندې الله کریم جل جلاله هغه ته بخنه نصیب کوي او چې چا په خپل معذور وجود باندې
په خپل معذور وجود باندې شپږ میاشتې په د یخ یخنۍ کې د حضور د دین دپاره تېرې کړي دي. چا چې په دې خپل معذور وجود باندې خپل کور چې کم دی هغه بېشماره ځل لوټ شوی دی، د هغې چې کم دی هر څه ټوکړې ټوکړې شوي دي. چا چې په دې معذور وجود باندې په دې ځایونو باندې چوکې او ډانګونه خوړلي دي. چا چې په دې معذور وجود باندې چې کم دی څه د فیض آباد په یخبسته هواګانو کې د 12,000 شل مقابلې کړي دي. څنګه به الله کریم جل جلاله په حضور کې هغه بیا سرخرو نه وي؟ دا خو د دې قوم معیار غلط دی چې په یو تقریر باندې د چا عاشق رسول جوړ کړي، بل طرف ته د حضور علیه السلام د دین دپاره مسلسل قربانو باندې هغه بیا هم دهشتګرد وي. په یو تقریر باندې انسان چې کم دی عاشق رسول شي، صرف محض په تقریر باندې، دا د دې قوم مزاج دی، معیار دا دی. او هغه هم چې کم دی صرف د قوم ته د دوکې ورکولو دپاره په یو تقریر باندې چې د هغې څه حاصل هم راونځي، څه ثمره او نتیجه هم راونځي، او بل طرف ته د حضور غلامان د حضور د دین دپاره په سینو باندې ګولۍ وخوري، هغه دهشتګرد وي. الله کریم جل جلاله دې زمونږ د دغه حضور امیر المجاهدین د دغه مشن سره مینه نصیب کړي، او پس د وصال نم که مونږ غواړو چې د هغې روح مبارک خوشحاله شي، او زمونږ شکایت د حضور دربار کې ونه لګوي، نو راځئ نن هم مکشته چې د دغه مشن دپاره په نره باندې ودرېږو. او دا عهد وکړو ځان سره چې 3 او 1 کالو نه په دې وطن کې چا د اسلام مخې نیولي دي، مونږ صرف د ټرانسفارمر دپاره او صرف چې کم دی د دنیا دپاره د هغه سات نشو ورکولی. مونږ صرف د دنیا د لالچ او حرص دپاره د هغه سات نشو ورکولی، ځکه چې زمونږ سترګې پټېدونکي دي، او دا به د حضور دربار کې مخامخ کېږو، نو په کومو سترګو؟ خو چې کله دا غیرت انسان کړي وي، هغه بیا د حضور دربار کې مخامخ کېدی شي. او انشاءالله تعالی چې مونږ په دې میدان کې په نره باندې ودرېدو، د هر قسم ظالمانو د ظلم و جبر مقابله وکړه، نو هغه ورځ لرې نه ده چې الله کریم به د دې په برکت دنیا کې مونږ له سردارۍ راکړي، او په آخرت کې به هم زمونږ د نجات سبب او ذریعه جوړه شي. الله کریم جل جلاله دې ستاسو د ټولو د حاضري قبول او منظوره کړي. امین. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله څومره ملګري دوستان دلته حاضري لګولې ده، خدای ټول په خپل دربار کې الله د دې حاضرۍ قبول او منظور کړي، د ټولو د دارینو خیر نصیب کړي، غمونو مصیبتونو مشکلاتونو ټول په خپل ځامان کې وساتي، کامیابۍ کامرانۍ خوشحالۍ عزتونه خدای د ټولو نصیب کړي. یا الله کریم جل جلاله خدای څومره دوستان چې دلته راغلي دي، چا څه مشکلات دي، څه محتاجۍ دي، خدای پاک د ټولو مشکلاتو محتاجۍ اسانه کړي. کوم ملګري دوستان چې داسې دي چې هغوی دنیا نه رحلت کړی دی، بالخصوص نن درېیمه ده زمونږ خپلوانو کې د نورالله صاحب خورایي شکیل نوم یې هغه وفات شوی دی. دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله یې مغفرت نصیب کړي، جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي، پسماندګانو له الله صبر جمیل اجر عظیم ورکړي. زمونږ یو ډېر مخلص ملګری عالم دین حضرت مولانا حبیب الله مخلص صاحب چې زمونږ د یو ډېر د عقیدې یو ډېر ښایسته عالم دی، والدہ وفات شوی دا. دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي، الله کریم جل جلاله جنت الفردوس کې اعلی مقامونه او مرتبې نصیب کړي، پسماندګانو له الله صبر جمیل اجر عظیم ورکړي، حضور امیر المجاهدین الله درجات بلند کړي. خدای پاکه په کوم مشن باندې چې هغوی مبارک و مونږ ته د کوم مشن پرېښودی دی، د دې تکمیل توفیق نصیب کړي. کوم مشن چې مونږ ته خپل باباجي پرېښودی دی، او بیا د هغې دپاره الحمدلله دغه عاشق صادق د حضور دغه غلام ډېر تکلیفونه تېر کړو، په دې ټول دنیا کې هغه جذبه بیا را بیداره کړه. خدای دغه رنګې بیداره ولري، او یا الله قادیانیت خدای ورځ په ورځ د سپېرې او بدرنګې ورځې سره مخامخ کې سره د یارانو حمایتیانې یا الله تباه و برباد کې. څومره بیماران دي ټولو ته دعا وکړي الله صحت کامل شفای کامل عاجله ورکړي. بالخصوص زموږ استاد محترم او د حضور امیر المجاهدین شاګرد خاص یو ډېر مخلص شخصیت او د قوم ته ډېر ضرورت دی، زما استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا شریف قادری صاحب چې څو ورځو نه ډېر سخت بیمار دی. دعا ورته وکړئ د خپل حبیب په خاطر ول الله کریم جل جلاله کامل او مکمل صحت نصیب کړي. یا الله کریم د دغه مخلوق خدا د خدمت لپاره ول خدای ډېر روغ صحت یا الله کریم سره د ډېر عمر دراز ورکړي، دا کم تکلیف او بیماری چې پرې راغلی د خدای پاک دا تکلیف او بیماری ختمه کړي. یا الله دا تکلیف او بیماری ختمه کړي، خدای دا تکلیف او بیماری ختمه کړي. حاجی آباد شریف لپاره دعا وکړئ خدای ته په دین باندې آباد ولري، تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي. بالخصوص کوم کار چې شروع دی مونږ د شیټرنګ تیاری شروع دي، دعا وکړئ الله کریم دې ته جمله اسباب د خیر برابر کړي، الله کریم جل جلاله ورته جمله اسباب د خیر برابر کړي. کم ملګري کم دوستان چې مونږ سره په دې کې تعاون کوي او په دې غریبۍ کې لګیا دي، خپل اخلاص کوي، مینه کوي، محبت کوي، خدای پاک تعالی د دې عوضونه د دې بدلې په دنیا او آخرت باندې ورکړي، او په دې ډېر لوی مرکز کې د هغوی دغه
سا یو کوشش شاملېږي چې موږ به نه یو خو دا مرکز به وي خدای تل تر تله یا الله دا مرکز آباد ولري او یا الله چې څوک پکې موږ سره تعاون کوي خدای ته په مال حال کې نورم برکت واچي چې کوم دوستانو په زړه کې دی اخلاص شته محبت شته خو د وس طاقت مالکان نه دي خدای ته ډېر د حلال او فراخ اسباب ورکړي یا الله جل جلاله حرام او ناروا او نه خدای سره زما په خپل زمان کې وساتي یا الله حاجی آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد ولري تصوف سلوک د علم او عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي خدای چې څوک عقیدت او محبت ساتي د دې ځای سره یا الله د دوانو جهانو خوشاله ورله ورکړي د بابا جی مبارک د فیض نه مستفیض کې دغه غیرت نه ورته خدای برخه او حصے نصیب کې دغه شجاعت نه راته خدای برخه او حصے نصیب کې چې کوم عشق ته دغه عاشق صادق لور کړو خدای دغه عشق نه راته برخه او حصے نصیب کې چې کوم ننګ او حیا او غیرت ته ور کړو خدای دغه نه راته برخه او حصے نصیب کې چې کوم بزرګي دی او تقوا دی ور کړو خدای دغه نه راته برخه او حصے نصیب کې یا الله مونږه په فیض باندې مستفیض کې مونږه د فیض نه فیضیاب کې په دغه مشن باندې خدای تکمیل توفیق نصیب کې چې چا دعوت او دشمنی د خدای په محبت او په دوستۍ باندې بدل کې او یا الله په دې وطن د اسلام جنډه اوچته کې فران سره د خپل یارانو حمایتیانو خدای د خپل قهر په سپېړه باندې واله کې د خپل قهر په سپېړه واله کې څومره مشران او کشران چې دنیا نه رحلت کړي خدای ټولو مغفرت نصیب کې بالخصوص په دې مقبرو کې نږدې چې راځي اکثر د دې لپاره چې موږ د بدل خلق دعاګانې کوي خدای ټول غریق الرحمت کې یا الله کریم د ټولو مغفرت نصیب کې په دې وطن خدای د اسلام جنډه بلند ودرې چې څومره کوششونه پکې د اسلامي نظام د پاره کېږي خدای هغه ټولو کې برکت واچي یا الله هغه ټولو کې برکت واچي بالخصوص تحریک لبیک یا رسول الله ته خدای عظیم کامیابی د خپل جانان په خاطر باندې نصیب کې د وخت د ظالمانو د جابرانو د ظلم جبر نه وساتي د سازشانو د سازشونو نه وساتي او یا الله کریم جل جلاله موږ د اولیاء سره استاد خاصانو پاکانو بندگانو سره کلک ربط نسبت او تعلق نصیب کې اخر خاتمه په ایمان کې ایمان زواله مساته څومره دوستان چې موږ نه دعاګانو درخواستونه کوي یا اوس دلته راغلي دي په ځل باندې سم مقاصد شرعي دي خدای خپل حبیب په خاطر ټول مقاصد شرعي پورا کې اخر خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی علیه